ژړا لایق عمل دی، ځکه چې هر یو کس هغه امام خوښوي چې کوم امام په جلدۍ سره او په توندۍ سره تراویح کوي، او دومره خلک په دې کې په تیزۍ سره وي او په توندۍ سره وي، حالانکه تراویح چې څوک وکړي هغه بیا بهر وځي، بهر بیا هسې ګپې شپې ولي فضول ناست وي. نو آیا عبادت په توندۍ باندې کول چې نه رکوع صحیح وي نه سجده صحیح وي، د دې په هکله باندې اسلامي څه وضاحت دی؟ په شریعت کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک داسې یو حدیث مبارک شته، بلکې ډېر احادیث دي چې دی مبارک فرمایي د مشکات شریف په دغه حدیث مبارک کې چې صحابو نه تپوس کوي، ای صحابه کرامو تاسو داسې څوک پیژنئ چې مانځه کې غلا کوي؟ نو هغوی ورته وفرمایي چې ای د الله محبوبه مانځه کې غلا څه مطلب؟ نو دی مبارک ورته فرمایي چې هغه څوک په مانځه کې غلا کوي چې څوک په صحیح طریقه باندې رکوع نه کوي، په صحیح طریقه باندې سجده نه کوي، په صحیح طریقه باندې قیام او قرات نه کوي. نو ګورو تاسو په دې حدیث مبارک کې چې نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام مبارک بدترین غل ویلو هغه چاته چې څوک په مانځه کې غلا کوي. نو مانځه کې غلا عمدغه ده چې ته رکوع صحیح نه کوي، سجده صحیح نه کوي او په تیزۍ سره ته عبادت کوي. دغه په حدیثو کې په مانځه کې غلا ویل شو او بدترین غل ورته ویل شو. نو موږ تاسو تراویح کوو وایو چې ځا الله به راضي شي، پکې په بدترین غلو کې نعوذ بالله مونږ شمار شو. نو سوال درته کوم چې هغه امام پسې تراویح کوي چې په صحیح طریقې کوي، سوال درته کوم چې په خپل صحیح طریقه باندې تراویح کوي، عبادت کوي، او د تراویح علاوه هم د خپل عبادتو باندې ښه ځان ستړی کوي. الله پاک موږ تاسو ته